بسم الله الرحمن الرحیم. غیرجان تاسو ته مخاطب یم. نن دا ویډیو ریکارډینګ مقصد زما د یو دوه خبرو نشاندهی ده چې ما په پیلنی ویډیوز کې تاسو ته خپل بیان کړو. یو ویلاګ زما په دې دسمبر کې ما تاسو ته عرض کړو چې د دې کې پی او د پنجاب اسمبلی دا به نه ډیزالف کیږي. هغه ویډیوز زما اوس هم په ریکارډ باندې شته، سو قتل غواړي نو هغه کتیم شي چې ما د دې په باره کې دا پریډکشن چې کوم دا پیشنګوئی ما مخکې نه کړې وه. د هغې وجوهاتو او هغه وجوهات هغه وخت کې ما تاسو ته نو بیان کړي، نن تاسو ته د هغې وجوهات بیانوم چې د هغې وجوهات څه کیدی شو. عمران خان چې کله دا سټپ اغستو نو په هغې باندې اکثر لبه هغې بعض خبرې د خپل کیبنټ والا هم نه منلې چې په کوم خبرو باندې به ورته هغوی تحفظاتو اظهار هم وکړو، د هغې نه باوجود به هم هغې داسې سټپ اغستلو. پرویز الهی په دې باندې هغه نو راځي چې یاره دا کار د ما سره وشي او زه د بغیر د وزیر اعلی شپ نه د پی ټی آی سره ملګری پاتې شم. مونس الهی خو غوښتل، خو پرویز الهی دا نه غوښتل، ځکه چې ما مخکې په خپل ویډیوز کې تاسو ته دا خبره عرض کړې وه چې هغه د مشر رجي صاحب کس دی. نو د مشر رجي صاحب کس چې کوم دی هغه هم د مشر رجي صاحب هغه رایې ته ګوري او د هغه رایې ته به ترجیح ورکوله. نو هغې چې کوم خبرې وکړې د هغې چې کوم انکشافات وو هغه بل د هغې سره چې کوم سیټ ایډجسټمنټ روان و د هغه د سیټ ایډجسټمنټ په باره کې هم د هغوی څه خدشات او تحفظات وو هغه هم عمران خان کلیر کول. او دویم په دې کې بعض داسې خبرې او داسې کارونه هغې راویستل غوښتل چې یاره څوک شته داسې لکه څنګه چې هغه کوی رهتو نه هیګیا هغه والا خبره چې څوک خو پاتې نه دي چې هغه ما پسې څوک شاته ګوتې موتې وخي چې هغه ما ته مخامخ شي او هغې هم روزي مخې ته او دا خبره کلیر شي. نو هغه خبرې اوس دا د رو کلیر کیږي. د کې پی کې والا د اسمبلی چې کومه ده د خو دونه مسله نشته، خو غټه مسله چې کومه هغه عمران خان ته هغه صرف او صرف د پنجاب اسمبلی کې وه او په پنجاب اسمبلی کې بیا د پرویز الهی دا ګروپ چې کومو د دې ډیر زیات خدشات وو. ما په هغه ویډیو کې تاسو ته دا عرض کړو چې دا لس کسان چې کوم دي دا قیمتي شوي په دغه وجه باندې دي، ګینې د مسلم لیگ قاف والا د نوم اغستو والا د پنجاب نه علاوه په ټول پاکستان کې بل ځای کې څوک نشته او هغوی صرف او صرف هم په دغه ځای کې د سیټونه ګټلي دي. نو دا ولې د اهمیت زیات شو؟ د اهمیت هم په دغه وجه زیات شو چې هغه لس سیټونه که مسلم لیگ نون والا یا د پی ډي ایم دې جماعتونو ته میلو شي د هغوی پوزیشن پې ښه کېږي او هغوی په حکومت کې راتلی شي او که دې خوا دې سره یو ځای کېږي نو د حکومت پکې قایم پاتې کېدی شي. خو هغوی چې کوم سیټ ایډجسټمنټ غوښتو هغه ډیمانډ ډېر زیات و. یو دویم په دې کې اوس د چې کوم د فیمیل والا سیټونه دي په هغې کې اوس مسلې راووتلې. دا هغه مخصوص سیټونه دي چې کوم د مشرف په دور کې هغوی دا انټروډیوس کړي وو او دا په یو پارټۍ ته د هغوی په هغه مکمل سیټونو په بیس باندې میلاویږي. د دې یو خپله فارموله ده، د هغه فارمولې په مطابق باندې دا ټولو پارټو کې تقسیمیږي. نو هغې په مطابق باندې دې کې مخصوص نشستونه چې کوم دي د زنانو او د اقلیت دې باندې کسان سلیکټ کیږي. نو دا هر یو پارټۍ ته د دې حق حاصل وي چې هغه څوک هم راولي ځان سره. دې کې اکثر له داسې کسان وي چې یاره یا خو پکې د پارټۍ هغه ورکرز رادننې کړي چې هغه نشي ګټلی په الیکشن کې، نو هغې کې ایډجسټ کړي، یا پکې زیاتر د سیاستدانان پکې د خپل فیملیز والا دغه فیمیل چې کوم وي هغه پکې اکثر له ایډجسټ کړي، یا پکې رشته داران پکې سلیکټ کړي. نو اوس په هغه ایم پی ایس کې بعض ایم پی ایس ته وي د پیسو آفر شوی دی او د دې پیسو آفر هم په دغه وجه باندې شوی دی چې هغوی مخصوص سیټونه دي، هغوی خو چونکې د عوامو هغه شان نمایندګي نه کوي نو په دې وجه باندې هغوی ته د دې خدشه نشته چې به زه بیا واپس حلقې ته څنګه ځم. چونکې د عمران خان سره چې کومو کسانو بې وفایي کړې ده یا هغه ته هغه ورډز استعمالول زه نه غواړم چې هغې سره بې وفایي کړې ده، نو هغه بې وفایي والا کسان اوس خپلې حلقو ته نشي تللی. نو هغې سره د دې خبرو هم غم و، خو هغې اوس کلم کله وي عمران خان ته د دې خبرې هغه دغه وکړه خبرتیا وکړله چې یاره موږ ته د پیسو آفر شوی دی. نو که دا پیسو آفر شوي هم نه وي خو دوی خپل سیټ کنفرم کوي اوس، ځکه چې را روان الیکشن کې که هغه هر کله وي. اوس که د ټیکنوکریټ والا دا خبرې روانې دي، که د ټیکنوکریټ حکومت وي هغه هم وي که شپږ میاشتې که اته میاشتې که لس میاشتې خو هغې نه پس بیا هم الیکشن کېږي، ځکه د پاکستان کې د الیکشن نه علاوه بل څه حل پاتې نه دی. که هر څونه هم هلې ځلې وشي خو واپس په حل عمق راځي چې یاره الیکشن وشي او نمایندګان خلک عوام په خپله سلیکټ کړي او هغه راشي اسمبلیانو ته.
نو هغوی اوس د خپل سیټونو کنفرم کولو دپاره دا خبره کوي چې یاره زمونږ دا کنفرمیشن وشي. نو د کې پی کې ګورنمنټ چې کوم دی هغې کې خو څه دونه خاص مسلې نشته، خو په هغه ځای کې مسلې دي. نو هغې کې به اوس دا خبرې راښکاره کېږي او نورې خبرې به هم پکې اوس راښکاره کېږي. په دې کې کم MPs وښویدل هغې پته به هم پکې ولګي، او چې کم MPs پاتې شول هغې ته به بیا عمران خان عمق شان نظر کوي چې هغه په خپل ویلو په دې کابینټ په دې بعضو خبرو کې کړي او هغوی ته په مخامخ باندې ویلو چې ما سره په دې وخت کې په دې سخت وخت کې کم کسان ودرېدل، هغه کسان به زما د مستقبل نمایندګان وي. یوې دا خبره کړې وه. دویمه خبره هغه دا کړې وه چې یاره زما سره چې کم کسان د وخت سر نه چې کم PTI کې د 1995 یا د 96 نه چې کم کسان وو پاینیرز کسان چې کوم دي، نو هغه پاینیرز کسان چې دي هغه به پر روان حکومت کې او پر روان الیکشن کې به زه هغې له ځای ورکوم. نو دا ما تاسو ته صرف او صرف دا عرض کولو دا ویډیو ما د ریکارډنګ مقصد دا و چې ما چې کوم پریډکشن کړو هغې اوس تاسو ته به د هغې هغه د پیشنګویۍ اثرات ښکاري، هغه اثراتو په باره کې مې تاسو ته دا خبره کوله. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.